الله علیه وسلم ذاتم پټولو کې غورا داغه شریعتم پټولو کې غورا اوس کې دای پاول کې را لګلې وي یې پمنس کې را لګلې وي دنه رست به نور انبیا دنیا ته راتلې دینه برست نور شریعتونه دنیا ته راتلې نو په غیر افضل سره بد افضل نسخه راتلې په مفضول سره بد افضل نسخه راتلې او دا باطل ده دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله کې امراونه لګو مینس کې امراونه لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې راولېګو چې په اعلی سره د ادنا نسخه راشي په ادنا سره د اعلی نسخه رانشي هغه قادیانی ته جواب ورکا دا خو تر دجل نکار اخلي دا خو ته خبره ګډوډه دا خو په اعتبار د مرتبه سره مونږ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ګړو هغه ځان خبر ده په اعتبار د زمانه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ګړو په اعتبار د مرتبه سره خاتم النبیین په اعتبار د زمانه سره خاتم زور په اعتبار د زمانه سره مونږ د مرتبه نه انکار کوون کې تم کافر وایو مونږ په اعتبار د زمانه سره د خاتم النبیین کې دون منکر تم کافر وایو اور دغه سره محترم عقیده لرو مرزا غلام محمد قادیانی دجال کذاب اگر گستاخو د الله رب ذوالجلال هم گستاخو د الله په شان کې هم گستاخیانی کړې دي د انبیاء کرام علیهم السلام هم گستاخو خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم گستاخو او د گستاخ مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای علی رضی الله تعالی راوی دے من شتم نبیا چاچی یو نبی ته کنزل وکړه بدر دې پسې ویلا فقتلوه دغه سره قتل کړي یعنی د ګستاخ د پاره په هیڅ صورت کې معافي نشته ده د ګستاخ د پاره هیڅ طرز کې معافي نشته ده مکه مکرمه فتح شولا مکه مکرمه فتح شولا الله پیغمبر اعلان کړي پلان کې پلان لوی کافی ایران راضی لوی لوی دشمنان راضی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ تکه لوی کمانډران راضی چاچی د کفر کومند کړي وا چاچی د کافرو د طرف نه همیشه د جرنیل په حیثیت باندې ولاړو همیشه د کافرو د طرف نه اگر کمانډر ان چیف په حیثیت سره ولاړو نن هغه تم معافي وشولا نن د الله پیغمبر د عمومي معافي اعلان کړي څوک چې بیت الله شریف ته نه وته په امن دی څوک چې ابو سفیان کور ته نه وته په امن دی چاچی خپل کور دروازه بند کړل ځان په امن ده یعنی څوک چرن په مونږ باندې گزار نه کوي څوک چرن زمونږ سره جنگ نه کوي مونږ دا وی سره جنگ کول نه غواړو لیکن په دې موقم د الله پیغمبر نمونه یادې پلان کې قتل کوي دغه ګستاخان دي یو صحابي عبد الله ابن خطل کذاب دجال پسې ور پسې ده په دغه ګستاخ پسې ور پسې ده هغه تور را وستیدا د ور نمخ کې منډه وਹੀ د پسې را ورسېدو اگر کعبه خلاف ونه په دغه کې ځان د پټولو کوشش وکړو هغه صحابي ورنه رسته شو راغې د الله پیغمبر ته وای د الله پیغمبره زپ ابن خطل پسې ور پسې وما ابن خطل می قتل کو هغه لاړو د کعبه خلاف ونه د الله پیغمبر ورته فرمایي لاړ شاه ابن خطل په خلاف کې قتل کا گستاخ ته هیڅ معافي نشي ورکولی گستاخ رسول کی ایک سلام گستاخ رسول کی ایک سلام لگ لاړ شاه بخاری شریف وګورا محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د الله پیغمبر لګل دی کعب بن اشرف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گستاخ دی صرف د خلین د عمر الفاظ زیره در پاره بسو کافی شي اگر محمد ابن مسلمه د شپې په تیاره کې د ملګرو سره ورزي کعب بن اشرف بهر راوباسي په دغه یختو کې نسی هغه سر په دغه سټ کې کټ کړي الله پیغمبر ته رسوي په اخر یې سکه راوړي د کعب بن اشرف سر ورته ورځي ورته د الله پیغمبره دغه ګستاخ علاج هم کو دغه سر هم د تا مخې ته حاضر کړي دی ها په دغه روایتو کې عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاویگی ابو رافع گستاخ ملاویگی چې اللہ د پیغمبر گستاخی کئی اللہ د پیغمبر پا بارک بد رد وئی ننا غیت آغی پا بارک د اللہ د پیغمبر ہم دخلی مبارک ردغ الفاظ و تعالی عبداللہ ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ د ملګرو سره ورزی اشپې د هغې کمرې ته ځان وررسئ هغه ګستاخ په خپلې کمره کې قتل کوي واپسۍ کې پنډۍ ماتېږي راځي د الله پیغمبر ته خپلې پګړۍ باندې خپله پنډۍ تړلې ده د الله پیغمبر هغه ګستاخ مې ځای ته ورسوو د هغه سټ مې له ځای نه کټ کو د هغه سر مې له تنې نه جدا کو د الله د پیغمبر د سینې یخولو دپاره هغه خپل کارګزاري ورته اورئ
بیا ورته خپل خپه پیش کړي الله پیغمبر باغې لاس راکاږي هغه خپې روغېږي الله رب ذوالجلال شفا ورکوي هغه خبر وغی هغه ګستاخ باغ ذکر قتل کوي د الله پیغمبر ته راځي ورته وایي دغه ګستاخ صفایي هم وکړله د ابو داود شریف اوچت کا روایاتو کې راځي یو صحابي د الله یو صحابي مقدمه د الله پیغمبر ته راغله خپل یو وینځه قتل کړی دا د شپې په چاړه باندې وهلې د په دا ګېډه کې مرداره کړی دا الله پیغمبر دغه صحابي نه تپوس کې مقدمه راغله ورته وی پلان کیا دغه زنانه دی ولې وجلا هغه صحابي ورته وی د الله پیغمبر زما وینځه زما ور سره محبت مو خوخه میوا خدای الله پیغمبر د شپې په تیاره کې د تا په باره کې غلطه خوله وخځوله غلطه جبه وخځوله بیا ستا محبت باندې ما د بل چا محبت ته ترجیح نشو ورکولی بیا زما د ذهن نه ټول محبت ورته ختم شو بیا زه پاڅېدم ما دغې مظاهره وکړله پاڅېدم چاړه مې راواغېستله هغه وینځه مې په دغه ګېډه کې وواله دغه کار مې تمام کو خبره مې ورله ختمه کړله مکه مکرمه فتح شوې ده